الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا یو عامه مسله وره چونکې روزه میاشتې او څه خلک داسې وي چې یا هم بستري کړي یا احتلام ورشوی وي نو د چې راپورته شي نو الته روزه باندې دا ټیم کم وي نو هغوی دپاره دا مسله په غور سره واورئ هغه د داسې کوي چونکې غسلو کې درې فرض دي خوله کنګالول او پوزه پرې مینځل او په ټول بدن باندې اوبه اچول نو چونکې ټایم کمی نو دی له جهته د خوله کنګالوي غرغره د هم کوي سنت دی او بیا ورسره پوزه د هم پرې مینځي او داسې کوي ښه طریقه دا دی او بیا د ډوډۍ ته کینی روژه د بندوي او بیا هغې نه بعد دی چې روژه بند کی بیا د غسل په آرام سره کوي دا یو مسله یو بله مسله یو سړی راپورته شو روژه و احتلام ورته شوی دی نو هغه دپاره طریقه کار دا دی چې خوله د هم ومینځي او پوزه د هم پرې ومینځي خو دومره اوبه به نه اوچتوي چې بره ته لاړې شي او بیا به غسل وکي غرغره چې پاته شو غرغره سنت دی که ماښام کې وریاده شي نو ښه خبر دی غرغره دی وکي او که وریاده نه شي نو چونکې غسل شوي دی د دې ضرورت نشته دی ویډیو در سره شیر کوي چې نورو مسلمانو ته دا اهمه مسله ورورسیږي یو مسلمان له غسلو نه پاک شي تا او ما ته به ثواب میلاویږي وما علینا الا البلاغ